شهرام خان بي آر ټي ډېر تاریخونه په تاریخونه ورکول کېده چې اوس افتتاح کیږي، اوس کولاویږي، اوس شروع کیږي، او چې کله نوی حکومت تحریک انصاف راغلی ده بالکل خاموشي دا ډوسه توجه نشته. بل دا د پیښور ښار د ټریفک نظام، د پیښور ښار د ماحول، د پیښور ښار د هسپتالونو حوالې سره دوړه ده، ډسټ دی، مرضونه دي، د سینې د مرۍ مختلف قسمه بیمار پیښور خلک یقینا چې ډېر تنګ راغلي. زه پخپله دا ګڼم چې زما دا روټ دی او زه پې پخپله ځم راځم، کله اعتباد ته کله دلته یو ښار کې ټول اوس ګرځو، نو یو تکلیف شته او بالکل پرابلم دی. خو ډېر ریالسټیکلی زه دا وایم چې سافټ اوپننګ د روډز چې ټرافیک فلو کی اب بای ډسمبر وشي انشاءالله، او دغه چې کوم ټرافیک دی اب بالکل فلو کی شي انشاءالله. نو دا هرډلز دنه کو بي آر ټي کې دنه کار کیږي، اج چاته نه میټر کی دونه ډیر، خو چې دنه پکې بهر میټر کی بخو چې ټرافیک فلو کی. بل دا چې سافټ اوپننګ موږ دا غنو چې شپږ میاشتې به تقریبا ولګي، نور به اخلي نور نه دونه به ډیفینیټلی نور به لګي. دای وجه نه اس شهرام خان آیا تحریک انصاف راي وجه دا ګوره ته موږ په کوالټي باندې کمپرمایز نشو کوله. لکه کو زمانه تاسو کوي زموږ دا دونه ټایم په ولګي نو میاش په سیوا والا خو کار ټیکو کا. خو دا خبره بالکل د سره اتفاق دی، د سره 100% اتفاق دی. خو آیا د تحریک انصاف لیډرشپ یا صوبایي حکومت ذمہ داران دا غني چې دا تیر ځل چې تاریخونه ورکول کېدل او دا جلدی کېول کېده دا زیاتې د منصوبې سره نه، زه به د پیښور د ولس خبره نه کوم، د منصوبې سره زیاتې نه. اونستلی په دغه ټایم کې راغې کېدل پاسبل نه و. جی خواهش و چې زر دی وشي، اسانتیا دی پیدا شي، خلکو ته تکلیف کم وي، نه په بنیاد باندې اپوشټی کو چې یاره زر دی وشي. خو ریالسټیکلی پاسبل نه و، لکه اوس هم نه دی پاسبل. زر تمام چې ټرافیک به موږ ډسمبر کې روډ ټول جوړ شي نو به پوره فلو کې بشي، او مارچ پورې به چې کوم د اینډ اف مارچ پورې به ردی چې کوم د یو سافټ اوپننګ کیږي.